په دې مرکزي ښارکوټه کې د ساینس کالج په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو عالمانو د نورو پارټیو غړو په جلسهګاه کې موجود زموږ خویندې نور لوڼې عزیزانو خبرې ناوخته دی په منډه منډه به پر دغه کېږو خو عزیزانو د ټول پښتانه د نورو شکریه خلکو ادا کړې له موسیقۍ نیولې بیا تر چمنه نن زموږ اخرنۍ جلسه ده پښتانه لنډۍ کوي وایي اخر یې مه کې د ځوانانو مجلسونه خدای دې نه اخري کوي اخري معنا د دې دور د دې دورې اخري جلسه ده د عثمان لالا شهید د 40 جلسه ده ورونو موږ ډېر زغم کوو موږ په زغم کې پیدا سوي یو موږ په زغم کې رالوی سوي یو په یوه خبره به هر څوک ځان پوهوي دلته په دې وطن کې په پښتونخوا وطن کې جنوبي پښتونخوا وطن کې د سیاست زړی دلته پښتونخوا ایښی دی پښتونخوا د دې سیمې هغه وخت رهبري کړې ده پښتونخوا د دې سیمې د ولس د غم هغه وخت پوښتنه کړې ده چې چا له وامه په کور کې د انګریز نوم نسو اخیستلی د پښتونخوا کارکنان به هیڅ چاته داسې خبره نه کوي هیڅوک د هیڅوک زما مراد ګرد پکښې هیڅ چا موږ ته د سیاست لار نه ده ښوولې دلته په جنوبي پښتونخوا کې خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزي چې نه استاد درلود نه په سیاسي پارټۍ پوهېدی نه سیاسي ملګري درلوده له خپله ځانه د خدای په مهرباني د خدای په دغه کوټه کې اول وار په جولای 1990 کې سنډیمن د هسپتال چې دی دا ته سنډیمن هالو په دې کې دی د ده ورور ایوب خان د جنوبي پښتونخوا د شاهي جرګې ټول مشران زموږ د مشران پکښې و دې ته یې پیش کړل الزام دا و ځوانان هلکان دوی چې ورغلل د جرګې مشري خدای دې وبخښي ارباب خدایداد خان کاسي کوله دوی چې ورغلو و جرګه ته یې وویل چې موږ کړي څه دي موږ کړي څه دي پر موږ الزام چې شي دی پر موږ تور چې شي دی هغه ورته ویل چې ته ګاندیجي سره شناخت لرئ ته هغه ته خطونه کاږئ ته دلته لګیاست یو شی جوړوئ بیا دې مشرانو په ډېر خواست دې ځوانانو ته وویل چې وسوړئ او خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ ځوانان خلک یاست ته ګاندي څه کوئ ته دا خبرې څه کوئ بس د موږ سره کول وکئ بیا به ګاندیجي سره کار نه لرئ خاني شهید لیکي چې ایوب خان اکا ورته وویل چې سمه ده وروره ته زموږ سپین ږیري یاست بس موږ به د ګاندیجي سره کار نه لرو و د ارباب خدایداد خان دغه راکش کې چې راسې فیصله ولیکو خلک وایي موږ د ګاندیجي سره کار نه لرو ولمجلس شیخ ورته وویل چې یا ارباب صاحب داسې نه کېږي د ایجیجي څه به پوښتنه کوو د انګریز ایجیجي څه انو ولډول وایستوئ سبا چې موږ رالو چې کښېنستو دوی فیصله لیکلې وه چې 2 کاله جیل او 3 کاله بعد بیا 3 کاله ضمانت موږ دوی سپین ږیرو ته کاتو دوی خوارانو لاندې کتل دا خان شهید لمسي پر ځای و و د ارباب خدایداد خان راولاړ سو پر ما یې لاس واچاوه د 20 کالو 22 کالو هلک وم زه زما تر زه نه یې لاس لاندې کړي ولده وسړی و خدای ته وګورئ موږ دا ګډ چې ناست یو موږ په دا پوهېږو په دا کې اڅکزی هم و ترینان هم و سیدان هم و کاکړان هم و ګرده شاهي جرګه موږ په دا پوهېږو چې موږ تی ته سزا درکو زموږ مخ تورېږي موږ به کامه مخ ته شرمنده کېږو خواست درته کوم ارباب صاحب ویل
درخواست درته کوم د دې سرکاره څه معافي واخلئ. سرکار زورور دی، موږ توان نه لرو. ول زه پرون وغوښتم دا جیجي راته ویل چې خامخا به یا 2 کاله جیل ورکوئ یا به دوی معافي اخلي. ور ما ورته ارباب صاحب ته زموږ سپین ږیری یې پر موږ ګران یې، انګریز به زورور وي خو خدای دې انګریز زورور دی، خدای دې انګریز زورور دی. موږ نه د چا معافي اخلو، نه چا ته دغه کېږو، نه بد کار کوو. دلته به پر دې وطن باندې زموږ د ولس خپله باچوي، خپل بې اختیاري. دا جولای 29 دا اوس اګست 21 اګست 8 د 19 ورځې مخکې 29 معنا یو کاله هغه شل دا ور وشو 23 کاله د مخه. نو د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان به معذرت خانه راویه د هیچا سره نه کوي. دوی دلته که بلوط دي که پښتانه دي دا به ګرد مني. دا د سیاست تخم دلته تا ایښی دی، ته به یې پالې او پاللی دی. دا دومره انسانان چې راجمع سوي دي دې فوج ته د چا پلار شکست نسي ورکولی، دا فوج د چا پلار نسي ماتولی. موږ لیوني نه یو. د عثمان لالا د شهادته پس ول یو جرنیل صاحب ویل ول موږ لو تیاري کړې وه، موږ لو تیاري کړې وه. بیا دوی به خدای خبر پښتانه به څه کوي، بیا به تا مړي کول، ته به خوند پر واخلې. تا په کور کې خان شهید ابوصمد خان شهید کوي پر 2 دسمبر 3 چا ول کابل دی، چا ول پېښور دی، چا ول بلوڅ دی، چا ول لړکانې بټو دی. موږ نه یو په خبر، هر څوک چې و. تا د خان شهید سر پرې کوي، تا حساب ورته کړی دی. د چا سر په وږو پورې پاته سو، د چا سر تر اوسه پورې سرونه پرې کېږي. وطن دې ټول په اور ولاړی. بیا دې راځي عثمان خان په کور کې شهید کوي. یو هغه شهید و د هغې د وینو نتیجه دا ده. نن دا شهید دی. موږ غټې خبرې نه کوو. دوی ته به ووایم د شاعر یو شعر دی و خپله خور ته وایي وایي که غلیم له ما بری یوړ محبوبي ستا پړونی دې زما د ځان کفن سي. چې ځان له نه پاتېږي. موږ خپل شهیدان نه هېروو. سهار و ماښام یې یادوو. سهار و ماښام دا ملک پاکستان که څوک چلول غواړي، دلته وکیل صاحب خبره وکړه، هر هغه جرنیل، هر هغه جج، هر هغه ملک، هر هغه خان چې د پاکستان آیین نه مني، چې کم پښتون کم پاکستانی و هغو ته مرداباد نه وایي، هغه بې غیرته دی. مرداباد دا ټول جرنیلان چې څوک آیین نه مني، مرداباد. آیین حکم دی. آیین وایي چې کم سړی آیین نه مني، معطل کوي یې خرابوي، د هغې خلاف بغاوت جایز دی. نواز شریف او مولانا فضل الرحمن څه ګناه کړې ده، په دې ګناه موږ شریک یو. موږ د پاکستان د فوج داسې نه یو مخالف. که دی فوجي په خپلو چاونیو کې اوسي، آیین مني، د آیین په چوکاټ کې خپل کار کوي. زه په سلوت سر سلوټ ورته کوم. او چې کم جرنیل، کم ISI، کم MI آیین نه مني، دا دلګان چې هر څوک یې مني هغه دلګان دي. هر څوک چې مني، هر څوک بخښنه غواړم د خوندې مندې ناستې دي، مسخرې دي جوړې کړي دي. ته به ما پچیس ما وژنې. د انسان مرګ عثمان د چا په کور ننوتلی و، عثمان د چا پلار عدل کړی و، عثمان د چا مور بې عزته کړې وه. زه به آییني بچې غواړم، د آیین ذمهواري به کوم په تفصیل. رضا احمد وږی دی، خوشحال بچې وږی دی، نواب صاحب وږی دی. زه به یو جمهوري پاکستان غواړم، ته به پر هغه ما وژنې. مه کوه، خدای ته وګوره. یوه خبره ده، د عثمان د شهادته بعد به موږ د خپل سیاست ورکه خامخا اړوو، خامخا به یې اړوو. څنګه یې کوو، کله یې کوو، دا زموږ ذمهواري ده. دا زموږ موږ د چا سره دغه سبا 8 اګست دی، په پارلیمنټ کې ما وویل، نن نواب صاحب تکرار کړه
ISI او MI هغه جاسوسي ادارې دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي. بیا ته په دې مه خبر دا اتیا وکیلان زموږ دا چا مړه کړه، دا زموږ د پولیسو بچیان چا مړه کړه، بیدالله کاسای چا وړی. زه خدای چې ISI په خبره ده هم MI په خبره ده چې چا وړی دی هغه هم پېژني بې غیرته، هغه هم پېژني. تا مسخرې راوړي دي، پښتانه مې بچیان دې ته راوړي، بیا به خرڅونه په کوي، بیا به تا اتیا یو ځای وژنې، بیا به پولیس بچیان په سوونو بل ځای وژنې، بیا به عثمان په کور کې وژنې. موږ لیونې نه یو. که په کومه ورځ موږ وویل چې موږ په پاکستان کې نه اوسو، ستا پلار یې ولکه پاکستان کې، ستا پلار یې ولکه پاکستان کې. موږ د چا امریان نه یو، موږ د چا غلامان نه یو. دا یو جمهوري ملک دی، په دې کې تر هر چا د توپک په خوله هم، په مرداباد زنداباد هم، په جیلو هم، تر هر چا، تر سندي، تر پنجابي، تر بلوچ د پښتانه برخه زیاته. له موسیخیله یې واخه تر چمنه، د چتراله یې واخه تر بولانه، په ګرد صوبه سرحد پخواني خیبر پښتونخوا کاڼی کاڼی پښتنو د انګریزانو په خپلو وینو سور کړی دی. په کلي کلي موږ جنګېدلي یو. بیا د جیلو په معنا موږ د راچا جیلونو تېر کړي دي. موږ پاکستان جوړ کړی، دې دپاره مې نه و جوړ کړی چې ته پر ما باداري کوې. موږ د چا څخه کرکه نه کوو. پنجابی، سندی، بلوچ، د دنیا ټول انسانان د آدم علیه السلام او حوا بچي دي، زموږ وروڼه دي. موږ د انسان په توګه خپل ځای غواړو په سوسایټي کې. موږ د انسان په توګه په پاکستان کې ځای غواړو چې بلوچ صوبه لري، چې سندی صوبه لري، چې پنجابی صوبه لري.